کومو کسانو چې د بېنظیري د روپو لپاره رجسټریشن کړی هغه نوي کسان دي او که زاړه کسان دي دې ځل به هغو ته 13,500 روپۍ میلاویږي. په دې کې ځینې زاړه کسان دي چې هغو ته د دوباره اندراج میسج راغلی نو هغه د دې پروګرام نه ایستلي دي او د هغو په ځای نوي کسان نه دننه کړي. ځینې داسې زاړه کسان دي چې هغو اندراج کړی دی د هغو سکور د 32 نه په ښکته دی نو هغو ته به هم اوس دا روپۍ چې دي دا میلاویږي. خو د کومو کسانو سکور چې د 32 نه په پورته ختلی لکه مالي حیثیت د هغو برابر شوی نو هغه به د دې پروګرام نه چې دی هغه به وکاږي. په راتلونکي وخت کې چې دی نورو زړو کسانو ته چې دی هغو ته هم میسج راځي چې د کومو کسانو 3 کاله کېږي نو هغو ته دا میسج راځي تاسو دوباره اندراج وکړئ. نو کوم کسان چې دوباره اندراج کوي که د هغو مالي حیثیت برابرېږي نو هغه به د دې پروګرام نه وځي. خو کوم چې غریبانان او د 32 نه سکور په ښکته وي نو هغې کسان ته به دا روپۍ میلاویږي. په دې کې ځینې نوي کسان دي هغوی چې دې ځل به موږ ته دا روپۍ میلاویږي که نه میلاویږي. نو کومو کسانو چې په 2024 کې د جون د میاشتې نه مخکې رجسټریشن کړی د جون د میاشتې نه مخکې رجسټریشن کړی لکه په مئی کې یا د هغې نه وروسته کړی په 2023 کې کړی نو هغې کسان ته به دا روپۍ چې دې میلاویږي. خو چې کم کسان د دې پروګرام دپاره اهل چې اهل نه وي نو هغو ته به نه میلاویږي. له اول نمبر خو به تاسو خپل اهلیت ګورئ که د دې پروګرام دپاره تاسو اهل یې نو دې ځل به تاسو ته دغه روپۍ چې دي دا میلاویږي 13,500 روپۍ. او کوم چې زاړه کسان دي نو هغه به د دې پروګرام نه چې دی وځي چې کومو ته میلاو نه شو نو هغه بیا د 2 کال لپاره چې دی هغه به نااهله 2 کاله پس چې دی هغه به دوباره رجسټریشن کوي نو د هغې نه وروسته پته لګي چې دې ته بیا دا روپۍ میلاویږي که نه میلاویږي.